بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، بعضې ملګرو د یو وظیفې په باره کې خواهشمندو چې د دې دپاره داسې قسمه وظیفه وښودلی شي چې موږ یې په خپله باندې هم وکړو او نورو مسلمانانو ته هم وښایو، او یقینا نن سبا وخت کې د دې ډېر زیات اهم ضرورت دی. ډېر وروڼه بایګان د دې دپاره داسې رابطه کوي او داسې معلومات کوي ځان له انفرادي طور باندې، چېرې موږ ته د دې دپاره څه وظیفه وښایې. زموږ په کور کې اولاد دی، نارینه زنانه اولاد، که نارینه اولاد دی او که زنانه اولاد دی، خو زموږ په کور کې ماشومان دي او هغې ته ډېره زیاته بیماري پیښیږي. موږ اکثر طور پیسې ګټو او په بیمارو باندې رانځي. د دې دپاره موږ ته داسې یو خاص عمل وښایې او ښکلی عمل راته وښایې چې الله پاک زموږ دا ماشومان اولاد زموږ دا اولاد الله پاک د بیمارو نه محفوظ وساتي او د ډاکټرانو نه الله پاک محفوظ وساتي. نو خصوصا د هغه ملګرو دپاره چېرې کوم ملګري داسې وي چې هغه بال بچهداره وي او د هغې اولاد وي او هغه اولاد یې په بیمارو کې اخته وي، کله هغې ته یو قسم بیماري کله بل قسم بیماري، نو د هغې په کور کې یقینا چې والدین ډېر زیات چې کم دی په هغې باندې خفګان کوي او ډېر زیات د هغې په تکل کې چې الله پاک زما د اولاد ته صحت کامله ورکړي. نو زما عزتمندو، د هغې کسانو دپاره چاته چې الله رب العالمین اولاد ورکړی وي او یقینا چې الله رب العالمین دې ته صحت ورکړي، نو دا د دې مور پلار دپاره دا ډېر د خوشحالۍ یو مقام دی. نو هغې کسانو دپاره یو ډېر مجرب عمل هم او یو ډېره مجربه وظیفه هم. خو د دې آیات کریمه چې دا کوم آیات کریمه زه تاسو ته ښیم، نو د دې د لومبۍ طریقه ښیم چې دا په یو ساده پاڼه باندې ولیکې او په یو طریقې سره به یې راټول کړې د تعویض په شکل کې، او دا په یو سرمن کې محفوظ به یې کې او د هغې نه بعد به یې دې ماشوم ته په غاړه کې واچوي. انشاءالله چې دغه ماشوم به تر د زلمیتوب پورې او تر مرګه پورې به انشاءالله الله پاک د داسې قسم بیمارو نه ساتي. دا ماشومان انشاءالله چې تر مرګه پورې به خدای پاک د آفتونو او مصیبتونو نه ساتي. خو ستاسو ته هغه آیاتونه مخکې کوم چې کوم آیات کریمه زه تاسو ته ښیم، دې سره دغه طریقه کار وکړئ، انشاءالله العزیز ستاسو ماشومان به د بیمارو نه محفوظ وي، تاسو ته به هم د خوشحالۍ ډکه زندگی او ستاسو بچو ته به هم د خوشحالو زندگی ملو شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. صدق الله العظيم. زما عزتمندو، دغه آیاتونه دا په یو ښکلې پاڼه صفا پاڼه باندې ولیکئ، محفوظ طریقې سره تعویض جوړ کړئ، ماشوم ته یې غاړه کې واچوئ. انشاءالله العزیز چې دې ماشوم ته به خدای پاک صحت هم ورکړي او د نورو بیمارو نه به خدای پاک وساتي. که زموږ په دې چینل کې څومره ملګري نوي وي، هغې دې زموږ دا چینل سبسکرایب کړي، ټلی نشان دې ورسره ووهي. انشاءالله چې زموږ څومره نور نوې وظیفې راځي، د ټول نه اول به انشاءالله هغې ته ځي، بیا به نورو کسانو ته ځي. ضرور چې کوم دی دا چینل سبسکرایب کړي، نورو ملګرو ته هم شیر کړي چې هغې ته هم پیدا والي. الله پاک هم خوشحاله ساته. والسلام.